قول الليث قال الشافعي قال حدثنا اسماعيل الى ابنه عن عائشه رضي الله عنها مثله قالوا فهذه دا ام حبیبه ده قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله دی بد نبی پاک په زمانہ کې د هر منځ لپاره غسل کو لامر رسول الله ایاه بالغسل ځکه ام حبیبه ته نبی پاک غسل باندې حکم کړو لكل صلاتن نو دا علاجن او کدا وجوبا اول وجوبا هغه بیا منسوخ شو بیا علاجن فكان ذلك عندها للغسل لكل صلاتن نو دینه دا معلومه شو چې مستحاضه به د هر منځ لپاره غسل کوي خو ما تاسو ته ویل چې دا حکم په ابتدا کې او بیا څه شو وقت قال ذلك علي او امدق فتوا علي صاحب ور کړی دا امدق فتوا عبد الله ابن عباس ور کړی دا پس د نبی علی السلام نو ويفتى بذلك او دواړو په دې باندې فتوا ور کړی دا چې مستحاضه به چې معتاده د هر منځ لپاره غسل کوي قال حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره ان امراه اتت ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب بعدما ذهب بصره یو خط ور سره وراغله او دی وخت د ابن عباس د سترګو نظر ختم شوی ولی ختم تاسو پته شته کنه یا دا چې په داسه کې به وبد سترګو منته دینه نه کوله یې جبريل کتلو د سترګو نظر ختم فدفع الى ابنه دا خط زوی تور ک چې دې کې څلی کله استفتاء وا فترتر فيه زوی تر 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 بر 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 هغه سپیډ کې عبارت نه وي نو بچی دا استفتاء په ډېر سپیډ کې ولوستا نو دوه بچی څه خو پوه نه شوم فدفع الي فقرات سعید ابن جبیر وای زه شاګرد ومه زوی نه کاغذ واخته ما ته راک ما ته وی ته بچی وایا دا ما ورته په حوصله باندې ویل په قرار فقال لابنه زوی ته وی الله حضرمت ولد دغه څه په حوصله صفا ستر را ته پړاو نک کما حضرمه الغلام المصري لکه دغه ځوان مصری چې ما ته پړاو ځکه سعید ابن جبیر مصرن د ذاتن د مصر دا وې د مصری نو جوان څومره صفا ستر را ته ولوستاو تر تر وکړه زره په خبره پوی نه کړم پاغه کې بسم الله نه پس لیکلیو چې زه مسلمانانو نه یو خزه په ما باندې د استحاض بیماری دا او د استفتاء دی علي صاحب نه کړي وا هغه ورته ویلو چې ته به مو غسل کې د هر منځ لپاره بیا به مونږ کې فقال عبد الله ابن عباس ورته اللهم لا اعلم القول الا ما قال علي ز الله په دې گواه کوم چې ما سره بل فتوا نشته د دې مسلې لپاره مګر هغه فتوا چې علي رضی الله عنه ور کړی دا معنا زدي علي دی فتوی تصدیق او تصویب کوما ثلاث مرات قال قتاده واخبرني عزرت عن سعيد انه قيل له ان الكوفه ارض بارده دی خزه ابن عباس ته ویل چې کوفه ډیره یخه ده وانه يشق عليه الغسل لكل صلاه الته د زنانو د پر ډیر با مشقت کار ده چې د هر مانځ د پر د غسل کوي فقال لو شاء الله وک خدای غوښته لبتلاها بما هو اشد من دا خزبه مبتلا کړي وا لدینه په سخت تکلیف باندې و غسل درته سخت کاری او ک الله غوښته لدینه به سخت تکلیف هم در باندې راوستي معنا دا چې دا حکم شرعي د عملي کول غواړي قال حدثنا سليمان بن شعيب الى اخره عن سعيد بن جبير ان امراه من اهل الكوفه استحدثت فكتبت الى عبد الله عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جبير رضي الله عنه تناشدهم د درې واړو ته دی الله په ذات باندې قسم ورکو وتقول اني امراه المسلمه ز مسلمانه خزیمه اصابني بلا یو عظیم امتحان را باندې راغلی ده امتحان دار چې ز مستحاضه ما انما استحست من سنتين وکاله کې زما د استحاض بیماری ده ما تاسو ویلو استحاض ډېر سخت بیماری لکه دستونه انسان کمزوري کوي فما ترون فی ذلک تاسو درې واړه په باب د استحاض کې ماته څه فتوا را کوي زه څه وکمله وكان اول من وقع الكتاب بيده اول دا خط د عبد الله ابن زبیر لاسته ورغی هغه ورته ما اعلم لها الا ان تدع قروءها ما ته بل خبره معلومه نه ده مگر دا چې په ایامو د حیض کې د مونږ پریدي څومره چې د حیض ورځې وي یا د عادت یا د شریعت وتغتسل عند كل صلاه او چې د حیض ورځې تیری شي بیا د هر مانځ لپاره غسل کوي وتصلي او بیا د مونږ کوي فتتابعوا على ذلك
دا کومه فتوا چې عبد الله ابن زبیر د خزه ته ورکړه متابعت معنا تصویب او تصدیق په فتوا کې وکړه عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر د ابن زبیر هغه دواړو دغه فتوا ورکړه به ما تاسو ته ویلو چې مرفوع روایت هم شته عمل د صحابه او صحابيات هم شته او فتوی د صحابه هم شته بیا مرفوع روایت هم منسوخ شوی ده فتوی هم بدل شوی ماته شوی دي شاته پس جمع بین صلاتین راغی په غسل واحدین اغم بیا لاړه ختم شور پس غسل واحد راغی دا ابتدایي حکم د چې د خځه ته بیان کړل اللهم صل علی محمد و علی سهار 2 بجې داخلي